والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمند و محترم د حقوق العباد خبره د تیرې جمعې نه روانه وه چې په مسلمان باندې یو طرف ته حقوق العباد لازمي دي، نو بل طرف ته په دغه مسلمان باندې حقوق الله چې څنګه لازمي دي دغه رنګې حقوق العباد هم لازمي دي. او د حقوق العباد اهمیت هغه بیان شوی و په تیره جمعه باندې چې د دې ادا کول هغه څومره لازمي دي او څومره ضروري دي. او د تفسیر قرطبي حواله هم تاسو ته پیش شوې وه چې یو کس د قیامت په ورځ باندې د اویاو پیغمبرانو د اعمالو مطابق اعمال راوړي، لیکن د ده حقوق العباد چې دی نو هغه صحیح نه دي، نو دغه کس چې دی نو دغه اعمال به دی د جهنم د اور نه خلاص نه کي. او چا د چا معمولي حق وهلی وي د یو دانې په مقدار باندې، نو دی به د قیامت په ورځ باندې د دې په بدله کې 200 قبول شوي منځونه چې دی نو هغه ورکوي. دا د تفسیر قرطبي حوالې تاسو ته پیش شوې. زمون دین اسلام دا یو داسې دین دی، دا د حقوقو چې دی نو هغه مجموعه ده. نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی دی، نو نبی علیہ السلام کا ټول انسانیت ته الله پاک نبی علیہ السلام پیغمبر را لېږلی دی. نبی علیہ السلام الله پاک جناتو ته هم پیغمبر را لېږلی دی. دغه رنګې نبی علیہ السلام الله پاک انسانانو ته پیغمبر را لېږلی دی. ټولو انسانانو ته هغه پیغمبر را لېږلی شوی دی، که هغه نارینه دي، که هغه زنانه دي، که هغه بوډاګان دي، که هغه ماشومان دي، دې ټولو ته الله پاک هغه رحمت را لېږلی دی او نبی علیہ السلام د دې ټولو دپاره هغه پیغمبر دی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، د ټولو دپاره چې دی هغه رحمت دی نبی علیہ السلام. نو که یو طرف ته نبی علیہ السلام هغه حقوق بیان کړي دي، د مشرانو حقوق بیان کړي دي، د مور او پلار حقوق بیان کړي دي، بل طرف ته نبی علیہ السلام د کشرانو حقوق هم بیان کړي دي. نبی علیہ السلام د اولاد حقوق هم بیان کړي دي. که یو طرف ته د مور او پلار حقوق بیان کړي دي، بل طرف ته چې دی نو د اولاد حقوق هم بیان کړي دي. نن په معاشره کې مور او پلار هغه اواز لګوي چې نن زمونږ چې دی نو هغه حقوق نه ادا کېږي، نن بچی چې دی نو هغه زما حقوق نه ادا کوي، نن زما بچی چې دی نو هغه نافرماني کوي، هغه د مور او پلار چې دی نو هغه خبره نه مني، د هغوی چې دی نو هغه ادب نه کوي، د هغوی لحاظ نه ساتي، په معاشره کې چې دی نو هغه د چا خیال نه ساتي. که نن چې دی نو هغه خلک د خپل بچو نه چې دی نو هغه فریاد کوي، لیکن آیا دا سوچ چې دی نو هغه مونږ کړی دی چې په مونږ باندې د دې ماشومانو او بچو څه حقوق دي؟ آیا مونږ دا حقوق چې دی نو هغه ادا کړي دي او که نه دي ادا کړي؟ آیا مونږ په دې حقوقو کې هغه کوتاهي خو نه کوو؟ آیا مونږ دغه حقوق پېژندلي دي او که نه دي؟ نو څنګه چې دین اسلام یو طرف ته د مور پلار حقوق ښودلي دي، څنګه چې دین اسلام دغې بچو ته ویلي دي چې ستا د مور د خپو د لاندې جنت دی، د دغې مور چې دی نو هغه ادب کوه. څنګه چې احادیثو کې راځي چې دغه مور او پلار ستا دپاره جنت هم دی جهنم هم دی. که تا د دغې مور او پلار ادب وکړو، خیال دې وساتو، ته به جنت وګټې. که دغه مور او پلار تا خیال ونه ساتو، ته به چې دی نو هغه جهنم ته لاړ شي. که یو طرف ته اسلام حکم کړی دی چې دغه مور او پلار دې ستا کدی په تا باندې ظلم ولې نه کوي، لیکن ته د دې خیال ساته. وَإِن ظَلَمَاهُ اگر که دغه مور او پلار په تا باندې ظلم کوي، لیکن ته به د دې خیال ساتې. که یو طرف ته اسلام حکم کړی دی واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دې ته چې دی نو هغه د رحمت وزرې چې دی نو هغه ښکته کړه. که
که یو طرف ته اسلام حکم کړی دی فلا تقل لهما اف دغې چې مور پلار ته هغه قدر اف چې دی نو هغه هم د خولې نه مه وباسه ولا تنهرهما او رټئ هم نو که یو طرف ته اسلام دومره احکامات دومره حکمونه بیانوي د مور پلار آداب بیانوي چې د مور پلار خیال وساتئ لیکن بل طرف ته دغه اسلام دغه شریعت چې دی نو هغه دغې مور پلار ته هم دا آداب چې دی نو هغه ښایي چې د دغې بچو چې دی نو هغه تربیت وکړه د دغې بچو کوم حقوق په تا باندې لازمي دي هغه چې دی نو هغه وپېژنه که ستا حقوق پې لازمي دي لیکن په تا باندې هم د دې بچو چې دی نو هغه څه حقوق دي هغه ادا کول غواړي دغه بچی دا چې کله دنیا ته راشي نو د مور او پلار حق دا دی چې دا پې خوشحالي معنا وکړي یعنې دی د خوشحالۍ اظهار وکړي د خوشحالۍ معنا وهلو دا مطلب نه دی چې دی ګډاګانې شروع کړي دی چې دی نو هغه سندرې چې دی نو هغه شروع کړي دی چې دی نو هغه ټیپونه شروع کړي د خوشحالۍ مطلب دا نه دی د خوشحالۍ مطلب چې دی نو هغه پېژندل پکار دي چې خوشحالي څه ته ویلی شي عمومي طور خوشحالي دغه خلک ګڼي بچي نه کېږي دعاګانې کوي بزرګانو خوا له ځي چې دعا وکړه الله پاک موږ له نارینه اولاد راکړي یا راله اولاد راکړي دعاګانې کوي منت او زاري کوي د الله پاک نه روجې نیسي قسمه قسم چې دی نو هغه صدقې کوي لیکن کله چې ولې دغه اولاد الله پاک ورکړي نو اول نافرماني بیا د الله پاک کوي بیا چې دی نو هغه خلک راوغواړي او ټیپونه چې دی نو هغه ټیپونه شروع شي ګډاګانې چې دی نو هغه شروع شي نو اول نافرماني بیا د الله پاک کوي نو د خوشحالۍ مطلب دا نه دی چې ګډاګانې خلک وکړي د خوشحالۍ مطلب چې دی نو هغه پېژندل پکار دي چې کله اولاد وشي په دې اولاد باندې چې دی نو هغه د خوشحالۍ اظهار چې دی نو هغه پکار دی په دې باندې د غم اظهار نه دی پکار په نارینه اولاد باندې خلک هسې هم خوشحالېږي لیکن کله چې دی نو هغه یو جنۍ ماشومه چې دی نو هغه پیدا شي خلک په هغې باندې خفه کېږي او دا د مشرکینو صفت دی د مشرکینو صفت الله پاک په قرآن مجید کې بیانوي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې په دغه مشرکینو باندې د جنۍ زیری وشو چې لور دې پیدا شوې ده وإذا بشر أحدهم بالأنثى کله چې په زیری وشو چې لور دې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا نو مخ به د غصې نه او د غم د وجې نه تک تور شو وهو كظيم او دی به د غصې نه ډک و یتوارا من القوم من سوء دی به د خپل قوم نه چې دی نه هغه پټېدو د عار د وجې نه چې خلک په ما ته پیغور راکړي چې ستا لور پیدا شوه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب چې آیا دغه لور وساتي على هون په ذلت سره چې دی به بیا په معاشره کې داسې ژوند تېروي چې دی به په ذلت سره ژوند تېروي چې د په لور په کور کې چې دی نو هغه یو لور چې دی نو هغه رالویږي نو آیا دی وساتي دغه لور په داسې حالت کې على هون په ذلت سره چې دی به دغه ژوند تېروي په ذلت سره ام يدسه بالتراب یا دغه لور چې دی نو هغه په خاورو کې دفن کړي دا د مشرکینو صفت و چې کله به د لور زیری وشو نو دغه سوچونه به نه وو دومره به غوسه ورغله د خوب نه به هغو پټ لاړل سوچ به یې کوو چې دغه لور ژوندی ښخه کړو او که په دغې خپل قوم په علاقه کې په ذلت سره ژوند تېر کړو داسې ژوند و د هغو او دغه په مسلمان کې هم دغه صفات چې دی نو هغه راغلی دي کله چې پې د لور زیری وشي مخکې چې دی نو هغه د غوسې نه تک تور شي د غوسې نه چې دی نو هغه ډک شي بیا د خلکو نه چې دی نو هغه پټېږي او خښولی خو یې نه شي خو دغه سوچ کوي چې د دې لور سره چې دی نو هغه څه وکړم ډېر انتهایي خفه وي د خفګان اظهار کوي په ژبې سره هم د خفګان اظهار کوي په زړه نه هم چې دی نو هغه د خفګان اظهار کوي دا د نعمت چې دی نو هغه ناشکري ده لئن شکرتم لازیدنکم الله پاک فرمایي که چېرې تاسو شکر وویستو لازیدنکم زه به دا نعمتونه ستاسو دپاره سیوا کړم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید او که چېرې تاسو ناشکري وکړه الله پاک فرمایي زما عذاب چې دی نو هغه سخت دی شکر وباسه چې الله پاک نه روغ اولاد چې دی نو هغه درکړو که دا اوس معذوره وی نو څومره لوی تکلیف و څومره مصیبت و او که معذوره اولاد هم وشي بیا هم شکر چې دی نو هغه ویستل پکار دی بیا هم ناشکري نه ده پکار وایي چې نامعذوره اولاد وشي د هغه څومره تکلیف او مصیبت وي مور ته څومره تکلیف وي بیا څنګه شکر وباسو
دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د مسلمان په هر کار کې چې دی هغه خیر وي. یو خو دغه آیات ما تاسو ته ووایي چې الله پاک فرمایي که چېرې تاسو د نعمتونو شکر وباسئ زه به درله سیوا کوم. که تاسو به دغې معذوره اولاد باندې شکر وباسئ الله پاک به تاسو چې دی نو هغه روغ اولاد آینده وخت کې درکړي. او بل مخکې جمعو باندې مخکې په دې باندې ما پوره یو تفصیلي بیان کړی چې مسلمان ته یو تکلیف رسیږي د دغې مسلمان په دې کې خیر وي، یا به د دغې مسلمان چې دی نو هغه داسې ګناهونه وي چې هغه به د ده په نورو نیکیانو باندې نه ختمېږي. الله پاک په ده باندې یو داسې مصیبت راولي چې د هغې مصیبت په وجه باندې د ده هغه ګناهونه الله پاک ختموي. او که چېرې ګناهونه یې نه کم وي نو الله پاک یو مصیبت راولي، په دغې مصیبت سره الله پاک د ده درجې اوچتوي. په جنت کې د ده لپاره یو اعلی مقام الله پاک لیکلی وي، دغې اعلی مقام ته دی په خپلو نیکو سره نشي رسېدی. الله پاک په ده باندې یو مصیبت راولي، د دغې مصیبت هغه نیکۍ دومره وي، ثوابونه دومره وي چې د جنت هغې اعلی مقام ته دی ورسي. تاسو ته مې یو واقعه هم مخکې بیان کړې او څو پیرې مې بیان کړې ده چې یو دوه فرشتې راکوزېږي. یو فرشته چې دی نو هغه یو فرشتې ته الله پاک حکم کړی دی، یو فرشته د بلې نه تپوس کوي چې تا ته الله پاک څه حکم کړی. هغه فرشته ورته وایي ما ته الله پاک دا حکم کړی دی چې نن یو مسلمان هلته وفات کېږي، د هغه په سر کې خشکي شوې ده، د هغه ارمان او ارزو دا ده چې د هغه په المارۍ په تاخ کې چې کوم د زیتونو تیل پراته دي، د هغه خواهش دا دی چې دغه تیل زه راواخلم او دا په سر کې ولګوم. وایي ما ته الله پاک حکم دا کړی دا فرشته وایي چې ته لاړ شه او هغه تیلو بوتل چې دی څنګه رالی هغه ترې راتاو کړه چې دغه تیل توی شي د ده نه او دی په سر کې ونه لګوي. بله فرشته ورته وایي ما ته خو الله پاک دا حکم کړی دی چې په پلانکې علاقه کې یو کافر دی هغه وفات کېږي، د هغه په آخري وخت کې خواهش دا دی چې ده مهی وخوړی. وایي ما ته الله پاک حکم دا کړی چې د هغه خپل خپلوان ته دې مهي رانیسي. ما ته الله پاک حکم دا کړی چې د هغه خپل خپلوان چې کوم جال ولي دغه مهي چې دی نو هغه زه راولم د هغوی په جال کې چې دی نو هغه راټینګ کړم چې هغه مهي راونیسي او هغه کافر چې دی نو هغه وخوري. دواړه فرشتې لاړې خپلې ډیوټۍ پوره کوي. بیا واپس چې کله راغلې د الله پاک نه تپوس کوي ای الله پاک ای الله ستا هر کار چې دی نو هغه د حکمت نه ډک وي، لیکن دغه کارونه چې دی د دې حکمت څه دی نو موږ ته بیان کړی. یوې فرشتې ته الله پاک وایي دغه مؤمن بنده و، د ده یو اعلی مقام موږ په جنت کې لیکلی و، لیکن ده چې د دغه وخته پورې څومره نیک کارونه کړي وو هغه نیک کارونه دومره قابل نه و چې دی هغې اعلی مقام ته رسېدلی دی. نو د ده په آخري وخت کې د زړه خواهش چې کوم و هغه موږ ختم کړو چې د ده زړه ته یو تکلیف ورسي. د دغې تکلیف په وجه د دغې په بدله کې الله پاک فرمایي ما دله نیکۍ ورکړې او د هغې نیکو چې دی نو د ده دومره حد ته ورسېدې چې هغه اعلی مقام د ده ته په جنت کې حاصل شو. نو د ده د مرګ په وخت کې چې کوم ارزو هغه پوره نه شوه، د هغې په بدله کې الله پاک فرمایي په جنت کې اعلی مقام د ده لپاره لیکلی شوی او هغه ورته ما ورکړه. او دې بلې فرشتې ته وایي دغه کافر چې د ده په زړه باندې یو ارزو او خواهش وه د ده چې دی نو زموږ په ذمه باندې هغه یو نیکي چې دی نو هغه پرته وه نیکي نه وه، لیکن یو ښه کار چې دی نو په دنیا کې کړی و. کافران چې ښه کار کله په دنیا کې وکړي د هغې بدله الله پاک په دنیا کې هغوی ته ورکوي، په آخرت کې د هغوی دپاره هېڅ بدله نه وي. نو هغه چې دی نو بدله د ده دنیا کې یو ښه کار کړی و، د هغې بدلې چې دی نو هغه په موږ باندې و چې آخرت ته دی داسې را نه شي چې په موږ باندې چې دی نو د هغې ښه کار بدله وي. نو هغه مې ورله په دنیا کې ختموله او په دنیا کې د زړه هغه خواهش چې دی نو آخري خواهش مو له پوره کړو او کوم ښه کار چې کړی د هغې هغه بدله په دنیا کې ختم نه شي. نو د الله پاک هر کار هغه د حکمت نه ډک وي. که چاله اولاد ورکړي نارینه اولاد ورکړي په دې کې حکمت دی، که زنانه اولاد ورکړي په دې کې حکمت دی، که معذوره اولاد ورکړي په دې کې حکمت دی، که اولاد ورنکړي په دې کې حکمت دی. نو شکر چې دی هغه په هر حالت کې ویستل پکار دي. نو د اولاد اولنی حق دا دی چې کله الله پاک انسان له اولاد ورکړي دی په دې باندې چې دی هغه د خوشحالۍ اظهار کوي، که هغه نارینه اولاد دی که زنانه اولاد دی، لیکن دی د خوشحالۍ اظهار وکړي او دی په هغې باندې چې دی هغه غم ونه کړي، د غم اظهار ونه کړي، د کافرانو هغه شیوه خپله نه کړي چې لورې وشي او په هغې باندې دی خفه شي، هسې چېرته ونه کړي. نو اولنی حق دا دی چې دی د خوشحالۍ اظهار وکړي. او نبی علیه السلام چې کله دنیا ته راغی، نبی علیه السلام چې کله بعثت شو، پیغمبري نبی علیه السلام ته میلاو شوه، داسې معاشره وه چې په هغې معاشره کې هغه د بچو حق چا نه پېژندو، د مور و پلار حق چا نه پېژندو، د مشرانو حقوق چا نه پېژندل، د ګاونډیانو حقوق چا نه پېژندل، د خپلوانو حقوق چا نه پېژندل. نبی علیه السلام دنیا ته
راغی نبی علیه السلام په خپل عمل سره دغه حقوق چې دی نو هغه دنیا ته وښودل چې ای دنیا والو په تاسو باندې د خپلوانو کوم حقوق دي په تاسو باندې د مور و پلار کوم حقوق دي په تاسو باندې د خپلو بچو کوم حقوق دي نبی علیه السلام یو پیر په منبر باندې ناست دی نبی علیه السلام خطبه ورکوي حسن او حسین رضی الله تعالی عنه هغه را روان دي کمیسونه چې دی هغه اوږده دي او بار بار چې دی نو هغه راتاویږي نبی علیه السلام خطبه پرېښودله نبی علیه السلام ورمنډې کړې باڼه چې دی نو هغه په هغې کې راواغېستل دا نبی علیه السلام په خپل عمل سره دا ښیي چې د دې بچو په تاسو باندې کوم حقوق دي نبی علیه السلام لمونځ کوي د نبی علیه السلام نوسۍ ده امامه رضی الله تعالی عنها هغه راځي د نبی علیه السلام په اوږو باندې نبی علیه السلام د سجدې په حالت کې دی هغه په نبی علیه السلام په اوږو باندې نه پاسې کښېني نبی علیه السلام تر هغه وخته پورې د سجدې نه راپاسي تر کومې وخت پورې چې د نبی علیه السلام دغه نوسۍ امامه رضی الله تعالی عنها هغه په خپله چې دی هغه د اوږو نه دی ګوزه شوي نبی علیه السلام تر هغې وخته پورې په سجده کې وکړي دا نبی علیه السلام دا ښیي چې د خپلو بچو سره څومره مینه محبت پکار دی نبی علیه السلام یو ځل ناست دی نبی علیه السلام غالبا حسن یا حسین رضی الله تعالی عنه هغې خپل کو یو صحابي ناست دی وایي ای د الله رسوله تاسو ماشومان هم ښکلوئ نبی علیه السلام وایي زما خو لس بچي دي وایي ما خو چېرته خپل ماشوم نه دی ښکل کړی نبی علیه السلام ورته وایي چې کله ستا د زړه نه الله پاک د ماشومانو هغه محبت وباسي نو زه څه وکړم د هغې سره یو کس ناست دی د هغه سره ماشومه لور ده په هغې کې هغې په تندي باندې خپل کړه نبی علیه السلام ترې تپوس کوي وایي ستا کسو د دې خپلې ماشومې سره محبت ډېر زیات دی هغه ورته وایي او ای د الله رسوله دا محبت تاسو موږ ته ښودلی دی ډېر محبت مې دی وایي په دې خپلو لاسونو سره ما خپل ولو ریانې چې دی نو هغه خفي کړي دي ولو ریانې ما په دې لاسونو سره د جهالت په دور کې خفي کړي دي لیکن کله چې د نبی علیه السلام بعثت شو کله چې نبی علیه السلام راغی دنیا ته نبی علیه السلام د ماشومانو د لوریانو او د بچو چې دی نو هغه داسې حقوق وښودل داسې د صحابو تربیت وکړو چې بیا دغه صحابي ناست دی دغه کس ناست دی چې ولوریانې په دغې لاسونو سره خفي کړي دي بیا هغه خپله ماشومه لور چې دی نو هغه په تندي سره ښکلوي دا حقوق چا وښودل دا نبی علیه السلام وښودل چې د خپلو بچو سره داسې مینه محبت کوئ د خپلو بچو داسې حقوق چې دی نو هغه ادا کوي هغوی ته مینه ورکوي دا نبی علیه السلام وښودل معاشرې ته یو عملي نمونه یې وښودله نو اولنۍ حقدارې د خوشحالۍ اظهار وکړی شي بل چې کله دغه ماشوم پیدا شي دله چې کله غسل وکړی شي دی چې کله پاک کړی شي الطهور شطر الایمان پاکي چې دی نو هغه د ایمان حصه ده الطهور نصف الایمان پاکي چې دی نو هغه نیم ایمان دی کله چې دته غسل ورکړی شي دی پاک کړی شي دا عملي نمونه دته ورکړی شي چې مسلمان به همیشه پاک وي د مسلمان دین چې دی نو هغه د پاکۍ دی دته چې کله پاکي ورکړی شي دی چې کله غسل ورکړی شي پاک شي بیا دته چې دی نو هغه آسان وکړی شي یو نیک صالح بنده را وغوښتلی شي دته په ښی غوږ کې چې دی نو هغه اذان وکړه په ګس غوږ کې چې دی نو هغه دته اقامت وکړه او که دغه نه وي نو عام مور و پلار کې ورته څوک اذان وکړي اقامت ورته وکړي دا د دې ثبوت دی ای ماشومه چې ته دنیا ته راغلې اولنی نوم چې ستا په غوږ کې اخیستلی کېږي هغه د الله پاک د بړایي نوم اخیستلی کېږي کله چې ته د مور په خېټه کې وې تا دا ګڼل چې دا یو لوی جهان دی زما دپاره تا خپل رب دغه ګڼلو کله چې انسان دنیا ته راشي په دنیا کې دا لوی جهان ویني نور ته وګوري شاید دا زما رب وي سپوږمۍ ته وګوري شاید دا زما رب وي دې جهان ته وګوري دې عالم ته وګوري کیدای شي دا زما رب وي کله چې دې عالم برزخ ته راشي هلته چې دی نو هغه یو جدا عالم دی هلته سوچ کوي چې زما رب څوک دی کله چې دې قیامت ته راشي هلته یو لوی جهان چې دی نو هغه بل دی هلته سوچ کوي چې زما رب څوک دی دلته څلور پیرې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اواز چې دی نو هغه وکړلی شي په اول ځل الله اکبر دته اواز وکړی شي په غوږ کې دته وویلی شي چې کله ته د مور په خېټه کې وې هغه هلته چې دی نو هغه هم ستا رب چې دی نو الله اکبر الله د ټولو نه لوی دی هلته هم ستا رب چې دی نو هغه الله دی کله چې ته دنیا ته لاړې راغلې دویم الله اکبر چې دی نو هغه مطلب دا دی چې په دنیا کې د ټولو نه لوی رب چې دی نو هغه دسته په دنیا کې ستا رب چې دی نو هغه الله پاک دی الله د ټولو نه لوی دی کله چې ته برزخ ته لاړ شې هلته هم رب چې دی نو هغه الله دی کله چې ته محشر ته لاړ شې هلته چې دی نو هغه هم رب الله دی دغه د رب نوم چې دی نو هغه څلور پیرې الله اکبر درته وویلی شي بیا چې دی اشهد ان لا اله الا الله دا ورته وویلی شي چې د الله پاک نه علاوه بل معبود چې دی نو هغه په مخ د ځمکه باندې نشته اشهد ان محمدا رسول الله دا ورته وویلی شي چې دا په غوږونو کې دا مضبوط خبره چې دی نو هغه یاد وساته چې د نبی علیه السلام دا د
الله پاک چې دی نو هغه پیغمبر دی دا اخري پیغمبر دی په ده باندې ایمان چې دی نو هغه راوړل دا ورته په دغې ماشوموالي کې چې دی نو هغه وښودلی شي حي على الصلاة حي على الفلاح دا ورته وویلی شي ای ماشومه چې کامیابي ستا په مانځه کې ده مونځ طرف ته چې دی نو هغه راشه کله چې ته بلوغ ته ورسې ته به چې دی نو هغه مونځ ادا کړې مونځ چې دی نو هغه اهمه فریضه ده حي على الفلاح کامیابۍ طرف ته راشه دغه مونځ چې دی په دې کې د ټولو جهانو کامیابي چې دی نو هغه موجود ده په دې کې د دنیا کامیابي موجود ده په دې کې د آخرت کامیابي چې دی نو هغه موجود ده کله چې دغه ماشوم ته په غوږ کې دغه ابتدایي کلمات دا وویلی شي نو د دې نه معلومه شي چې دغه ماشوم په فطرت د اسلام باندې كل مولود يولد على فطرة الإسلام هر ماشوم چې دی نو هغه د دین اسلام په فطرت باندې پیدا کېږي فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه مور پلار ته یهودي جوړ کړي یا یې عیسایي جوړ کړي یا دې چې دی نو هغه مجوسي جوړ کړي که مور پلار یهودیان دي د یهودي جوړ کړي که مور پلار عیسایان دي د عیسایي جوړ کړي که مور پلار مجوسیان دي د مجوسي جوړ کړي لیکن دغه ماشوم په فطرت د اسلام باندې پیدا شوی دی او کله چې دغه ماشوم کله مور پلار ګمراهۍ طرف ته بوځي مشران ګمراهۍ طرف ته بوځي دی چې کله په قیامت کې راشي ای الله دغې مشرانو زه ګمراه کړی یم دې ته چې دی نو هغه فآتهم ضعفین من العذاب دغې مشرانو ته دوچن عذاب ورکړه الله پاک ورته وایي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون د دواړو دپاره دوچن عذاب دی نو هغوی دپاره هم دوچن دی ستا دپاره هم دوچن دی هغوی ګمراه کړی لیکن ستا خپل عمل پکې شامل و نو هر ماشوم هغه په فطرت د اسلام باندې چې دی نو هغه پیدا شي دنیا ته راشي نو دته چې دی نو هغه په وخت کې د الله پاک نوم چې دی نو هغه واخیستلی شي دا د دې علامت ده چې دا ماشوم په فطرت د اسلام باندې رالوی شي بیا په فطرت د اسلام خو پیدا شو خو چې دی په دغې فطرت د اسلام باندې رالوی هم شي او بل اذان چې دی نو هغه دا اهم حق دی د مور پلار په دغې د بچي چې دی نو هغه په مور پلار باندې چې اذان دته په وخت کې وویلی شي او کم ماشوم ته چې اذان وویلی شي دی الله پاک د هغه یو بیماري د حدیث کې راځي چې د هغې نه محفوظ ساتي الصبیان دا یو بیماري ده په دې کې ماشومان چې دی نو هغه وچېدل باندې شروع شي خرابېږي کله چې دته اذان وکړی شي دغه بیمارۍ نه الله پاک چې دی نو هغه محفوظ ساتي نو دا اهم حق دی چې دته بانګ ویلی شي په ښی وخت کې په ګس وخت کې دته اقامت وکړی شي بل حق دا دی چې کله ومه ورش شي د دې وخته چې دی نو هغه وخریلی شي هغه د سپینو زرو په تول وتللی شي هغه صدقه کړی شي هغه قیمت او د ده چې دی نو هغه ښایسته نوم درته کېښودلی شي نبی علیه السلام فرمایي چې ښایسته نوم تسمو نومونه ږدئ باسماء الانبیاء د پیغمبرانو په نومونو سره چې دی نو هغه نوم دی پیغمبرانو نومونه په قرآن مجید کې تقریبا 30-35 نومونه ذکر شوي دي د آدم علیه السلام نه واخله آدم علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام نوح علیه السلام یونس علیه السلام ادریس علیه السلام ذوالکفل علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام او محمد رسول الله په دغې نومونو کې نبی علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو په نوم باندې خپل بچو له چې دی نو هغه نوم کېدی او بل حدیث کې راځي تاسو چې کوم نومونه ږدئ غوره نوم الله پاک ته چې دی نو هغه عبدالله دی او عبدالرحمن دی یا عبدالله نوم کېدی یا عبدالرحمن نوم کېدی یا د چې دی نو هغه د پیغمبرانو په نوم باندې نوم کېدی نبی علیه السلام فرمایي نن که موږ معاشرې ته راشو ماشوم پیدا شي تپوس وکړي نوم ورله څه کېږي که ته ورته د یو پیغمبر نوم ووایې د یو صحابي نوم ورته ووایې کور ته لاړ شي چې واپس راشي زنانه وایي چې بس دا زوړ نوم دی نوی نوم پکار دی نوی چې داسې یو ناشنا نوم وي هغه چې دی نو هغه راته ووایه زه ورته اکثره ماله خو داسې نوي نومونه نه راځي ناشنا خو دغه زاړه نومونه راځي د پیغمبرانو او د صحابو او که د جنکو نوم دی د صحابیاتو نومونه که دغې کې ږدې شو دغه رالاځي او نور راغلی تاسو چې کوم نوي وایي هغه رانه راځي موږ استاد خبره کوله او یو کس راپسې راغی چې خپل بچي مې نوم ایښودلی دی معنی وګورئ چې څنګه ده ما ورته ویل چې څه نوم دې ایښودی ما دې ویل چې ما دې عزازیل نوم ایښودلی دی ما دې وخندل چې عزازیل خو د شیطان نه نوم دی دا خپل بچي نه د شیطان نوم ایښودلی دی دا پته بیا نه لګي چې زه دا نوم د شیطان نوم او که دا د چا نوم نه نو ښه نوم چې دی نبی علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو په نوم باندې کېدی او د صحابو په نومونو باندې نومونه کېدی او عبدالله او عبدالرحمن نوم کېدی هغه نوم کېدی چې د الله پاک نوم طرف ته نسبت وي د الله پاک نوم په اخره کې وي صفتي نوم نه وي که ذاتي نوم وي او په اوله کې
کې عبد وي عبد الله د الله پاک بنده عبد الرحمن د رحمان بنده عبد الرحیم د رحیم بنده په دې طرف ته نسبت شي یا د نبی علیہ السلام په نوم باندې نوم کېښودلی شي د نبی علیہ السلام د نوم ډېر فضیلتونه دي ډېر مخکې تاسو ته ما د دې فضیلتونه بیان کړي د قیامت په ورځ به اعلان وشي اے محمد جنت ته داخل شه جنت ته ځه محمد نوم باندې چې څومره خلک ټول به جنت ته روان شي الله پاک به اعلان وکړي چې ما خو صرف خپل محبوب نبی علیہ السلام ته ویل چې جنت ته داخل شي تاسو ته خو مې نه دي ویلي خلک به چې ډېر خفه راواپس شي چې د چا چې نوم محمد وي الله پاک ورته اعلان وکړي چې زما غیرت دا نه ګواره کوي چې د نبی علیہ السلام د نوم والا نوم یې هغه چې دی نو هغه داسې واپس لاړ شي تاسو ورسره هم جنت ته لاړ شي الله پاک به دغه محمد نوم والا چې دی نو بل حدیث کې راځي جدا کړي وایي تاسو له شرم نه درتلو چې تاسو زما د محبوب په نوم باندې نوم ایښودلی او تاسو ګناهونه کول وایي نن چې دی نو هغه زما غیرت دا نه ګواره کوي چې زه تاسو جهنم ته چې دی نو هغه بوځم ځکه زما د محبوب په نوم باندې یو نوم ایښودلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چا چې زما په محبت کې د خپل بچي نوم محمد کېښودلو هغه او د هغه دا بچی دی به زما سره یو ځای جنت ته ځي څومره لوی فضیلت نور هم فضیلتونه ډېر بیان شوي دي چې د محمد نوم والا به هغه به جنت ته چې دی نو هغه داخلېږي ډېر فضیلتونه بیان شوي دي د نبی علیہ السلام نوم چې دی نو هغه کېښودلی شي په دې کې اکثر د بعضو خلکو چې دی نو هغه په ذهن کې اشکال وي چې د نبی علیہ السلام نوم ایښودل صحیح نه دي نو دا خبره صحیح نه ده د نبی علیہ السلام په ژوند مبارک کې دغه نوم د نبی علیہ السلام کنیت باندې ایښودل صحیح نه و د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد محمد نوم ایښودل چې دی نو هغه صحیح دي او ابوالقاسم چې دی نو هغه هم صحیح دي د نبی علیہ السلام په ژوند کې د ابوالقاسم نوم نه ایښودلو نه منع کړي وه ابوالقاسم د نبی علیہ السلام زوی قاسم و نو ابوالقاسم د نبی علیہ السلام منع فرمایلی و چې دغه مګ دی او د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد بیا صحیح و او محمد نوم ایښودل صحیح دي نو بعضې خلک وایي چې د دې سره بیا درود شریف ویل پکار دی دا لکه درود شریف ورسره ولې دا خو د نبی علیہ السلام ته اواز نه کوي دا خو د هغې کس ته اواز کوي چې کله د نبی علیہ السلام نوم هلې نو هلې به درود شریف ویل چې کله یو بچي د نوم دی محمد ایښودلی دی بیا خو دا صرف د نبی علیہ السلام هغه نوم دی د نبی علیہ السلام هغه ټول صفات دلته نه رامنتقل کېږي چې دی اوس پیغمبر شو اوس به درود شریف ویل او بعضې خلک وایي چې دا بیا خلک صحیح نه وایي محمد ته چې دی هغه محمد وایي او دغه دا خو د خلکو کمی دی نوم خو ته خپل دیږه نه داسې خو نور نومونه هم خلک چې دی هغه غلط خلک وي دا خو د خلکو کمی دی نو نوم چې دی هغه ایښودل د نبی علیہ السلام په نوم باندې دا غوره خبره ده دا د فضیلت خبره ده چې نوم هغه ښه کېښودلی شي بیا نبی علیہ السلام هغه ناکاره نومونه چې دی هغه بدل کړي دي ځکه د نوم اثر چې دی هغه په مسما باندې وي چې د چا نوم سمي او څه معنی وي د هغې اثر په هغې کس باندې وي کله چې حسن رضی الله تعالی عنه پیدا شو نبی علیہ السلام راغی د علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس کې څه نوم دی ایښودی هغه ورته وایي حرب حرب معنی ده جنګجو جنګ کوونکی نبی علیہ السلام ورته وایي نه حسن نوم یې کېږه یا چې کله حسین رضی الله تعالی عنه پیدا شو نبی علیہ السلام راغی څه نوم دې کېښودو هغه ورته وایي حرب علي رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیہ السلام وایي نه د حسین نوم دی نو نبی علیہ السلام به نومونه بدلول د جاهلیت دور د خلک نوي نوي مسلمان کېدل چې د چا نوم به صحیح نه و عبد الشمس کو د نور بنده عبد العزا د عزا بنده نبی علیہ السلام هغه نومونه بدل کړل او ښه نومونه عبدالله نوم به یې کېښودو عبدالرحمن نوم به یې کېښودلو دغه نومونه د ابوبکر نوم عبد الشمس و هغې بدل کړو عبدالرحمن نوم یې کېښودو دا نومونه به نبی علیہ السلام بدلول یو کس راغی د هغه نه حزن نوم و غم نبی علیہ السلام له نوم بدلول وغوښتل خو هغه بدل نه کړو بیا صحابه فرمایي چې د هغه یو کس د وجې نه چې د هغه حزن نوم و د هغه د وجې نه په هغه ټوله قبیله باندې چې دی نو هغه د هغه د مرګه پورې هغه د غم اثرات په هغه قبیله کې همیشه غمونه وو نو د نوم چې دی نو هغه اثر وي په کس باندې نبی علیہ السلام به نوم اکثر بدلوو نو د نوم چې دی نو هغه ښایسته کېښودلی شي د ماشوم بیا په اوومه ورځ باندې عقیقه وکړی شي چې صاحب استطاعت وي استطاعت او طاقت یې کېږي په هلک باندې دوه ګډان چې دی نو هغه ذبح شي په ماشومې جانۍ باندې یو ګډ یا ګډ ګډان دی بېزې یا بېزې نو چې د څاروي کې و چې دی نو هغه حصې کېږي هغه د قربانۍ شرایط په پکې وي دغه چې دی هغه اهم حق دی او د کم ماشوم چې عقیقه وکړی شي د دغې ماشوم باندې چې څومره بیماریانې آینده وخت کې راځي الله پاک هغه چې دی نو هغه به دې سره ختموي ځکه الصدقه ترد البلاء صدقې چې دی نو هغه مصیبتونه او تکالیف ختموي او دغه یو صدقه ده وکړه عقیقه ده یو صدقه وکړه په دې پورې ماشوم باندې چې کوم بیماریانې وغیره راځي دا د هدیې چې دی هغه صدقه ده الله پاک هغه بیماریانې په دې سره چې دی نو هغه ختموي دغه ماشوم بیا لوی شو
د ماشوم چې دی هغه حقوق دي دغې ماشوم ته ادب وښودلی شي دغې ماشوم ته علم دین وښودلی شي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو خپل ځان او خپل کور خلک ماشومان چې دی هغه د اور نه وساتئ د علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس وشو د دې آیت څه مطلب دی علي رضی الله تعالی عنه جواب ورکړي د دې آیت مطلب دا دی خپل بچو ته ادب وښایئ خپل بچو ته علم دین چې دی نو هغه وښایئ د دین ماحول ورته مهیا کړئ یوازې دا نه ده چې مدرسه کې داخل کا یوازې دا نه ده چې په اعلی سکول کې داخل کا بلکې دا ده چې د خپل کور ماحول داسې جوړ کا چې دغې ماشوم ته چې کله دی د مدرسې نه راشي دغه ماشوم کله د سکول نه راشي د ده ماحول داسې وي د کور چې د ده ماحول دیني وي د ده ماحول د ګانو بچانو نه وي د ده ماحول د موبایل نه وي نن سبا ماشومان وړوکي ماشومان په موبایلو کې انتهایي ماهره پلار ونه موبایل ورکړي شپه ورځ په دغې موبایل کې اخته دی که دی یو ګنټې مدرسې نه لاړ شي که دی یو ګنټې نه شي دی نو هغه د علماو سره کښېني هغه په ده باندې اثر نه کوي د ده ټول سوچ د هغې موبایل سره دی د ده ټول سوچ چې دی نو هغه د هغې سره دی د هغې ګانو بچانو سره دی خپل بچو د ماحول چې دی نو هغه دیني ماحول مهیا کړی شي او حدیث کې راځي چې کله د پنځه اوو کالو شي دلته د مانځه حکم کوئ چې کله د لسو کالو شي دی چې دی نو په مانځه باندې بیا وهئ او د ده بسترې چې دی د دې جدا کوي جدا چې دی نو هغه بیا سملوئ دا آداب چې دی نو هغه شریعت ښیي حقوق چې دی نو هغه ډېر سیوا دي لیکن د وخت په مناسبت باندې دغه چند حقوق چې دی نو هغه تاسو ته ما ذکر کړل خپل ماشوم ته ادب ښودل چې د مشرانو به داسې ادب کې د مور و پلار به داسې ادب کې په معاشره کې به د خلکو داسې چې دی نو هغه ادب کې د ګاونډیانو به داسې خیال ساتي د استاد به داسې چې دی نو هغه خیال ساتي دا اداب ورته وښودلی شي د الله پاک په تا باندې څه اداب دي د پیغمبر په تا باندې څه اداب دي د دین اسلام په تا باندې څه اداب دي د جومات او د مسجد او د مدرسې په تا باندې څه اداب دي دا اداب درته وښودلی شي حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب په دې باندې مستقل کتاب لیکلی با ادب با نصیب چې څوک بې ادب والا وي هغه چې دی نو هغه نصیب والا وي چې څوک بې ادبه وي هغه بې نصیبه وي مستقل کتاب په دې باندې چې دی نو هغه لیکلی دی که چاته موقع میلاو شي هغه وګورئ خپل ماشومانو ته هغه آداب چې دی نو هغه وښایئ چې دغه ماشوم رالوی شي په ادب کې رالوی شي چې کله دی بیا لوی شي چې کله بیا د مور و پلار حق نه ادا کوي بیا مور و پلار ته حق حاصل دی چې دی ګیله وکړي چې زما بچي چې دی نو هغه زما حق نه ادا کوي خو چې کله د هغه حقوق نه دي ادا کړي مور و پلار ته هېڅ حق نه جوړېږي چې دی خپل بچي نه چې دی نو هغه فریاد وکړي چې دا بچی زما حق نه ادا کوي تا د بچي تربیت څه کړی دی چې ته د ګیله کوې نو به هر حال دغه یو څه مختصر حقوقو د وخت په مناسبت باندې مې تاسو ته بیان کړل نور حقوق هم زیات دي لیکن دغه مختصر حقوق مې تاسو ته بیان کړل په دې باندې عمل وکړی شي الله پاک موږ له عمل